د ښځې صفت کې نو په دې دوکه کېږي. نو بل اوس یو چینی او یو هلک به ټیک ټاک جوړ کړي هلک لا چېرته واده کړی مور او پلار هغه جینۍ ډېره بدرنګه وه خو په هغه شپه خو یې مکپ کړی نو چې سهار راپاڅېدو نو یو نن سبا د دنیا ټول سړي د ښځو نه یېرېږي د ټول نه لویه تانېداره ښځه ده ستا دا تک خو د تیتر په شان دی او داسې چې کوم دی خلکو چې د الفاظ ګډ وډو نه وی نور بلې ځان له غم کتلې قس قطارونه خبره شوه نو ته بې ښځې او هغه به دې مېړی بیا دې ورته خدای ټینګ کا څوک وه جینۍ دا څوک اجړا به و دا خو جینۍ نه ده خو ته اوس هر څه کې نه نه اواز یې داسې نری شانو دا خو ما ته چې دا بعضې کسان واده نه کوي دا ولې هغه یو وجه نه کم کسان چې ګناهونو ته پخه اراده کوي که نه هغه واده نه کوي نو ته د واده د وجې نه ګناهونه څه منې کېږي ډېر منې کېږي یو حدیث کې هم راغلي اغض للبصر سترګې دې سره مړې شي دویم یو معاشرتي خبره په دې کې پرته ده انسان د یرې د وجې نه ګناه نه کوي څوک چې یریږي هغه ګناه ځکه چې کله انسان یریږي د ده اعضا کار نه کوي د ده شوق نه راپورته کېږي په یره په وخت کې د انسان شهوت ډېر کار نه کوي نو ښځه کې څنګه یاره ده نن سبا د دنیا ټول سړي د ښځو نه یریږي د ټول نه لویه تانېداره ښځه ده د پولیس والا نه څوک دومره نه یریږي لکه د ښځې نه چې یریږي ښځه له څوک موبایل نه ورکوي چې موبایل مې چیک کړي چې ته لانجه پیدا نه شي او اصل چې راځي ښځه درنه تپوس کوي چېرته وي او دا څه خبرې دې کولې چې موبایل هم راشي چې لږ داسې جینوټارې شان هلک او جینۍ په شان واځي دا جینۍ څوک وه جینۍ دا څوک اجړا به و دا خو جینۍ نه ده خو ته اوس هر څه کې نه نه اواز یې داسې نری شانو دا خو ما ته څوک ښکاره کېده نو د ټول نه لویه تانېداره څوک ده دا ښځه ده نو تانېدار چې موجود وي څوک غلا کوي نه نو کوم سړی چې ځان د ګناهونو نه بچ کېدل غواړي دا د ځان له تانېداره پیدا کړي به چې تانېداره پیدا شوه نو تانېدار نه خلک تېرېږي نو کوم هلکان چې ډیره ازادي غواړي بیا هغه واده نه کوي ځکه دا تانېداره د یو سیس تپوس کوي او د ښځو هېڅ ډېر زیات دی ته یقین وکړه چېرته عطر ولګوه او چې کور ته لاړ شي او دا څه شی دي د واده هلک سره هم غاړه میلاو کړې ده هغه عطر لګولي و فلانې نو یو سیس تپوس کوي ښځې ډېرې سادهګانې یو درته دا خبره کوم کور کې ښځو سره ګزاره کوئ ښځې ډېره سادهګانې ښځې دومره سادهګانې الله پیدا کوي قرآن پاک کې د دې صفت راغلی مؤمنات الغافلات الله ښځې غافلې جوړې کړي دي سړي کې غفلت عیب دی غافله سړی به ځان سره شاګرد کېنه ځکه دا د ایس دی هسې ګډی او داسې کار نشي کولی ښځه کې غفلت ښه صفت دی چې ډېر د قیس قطارونه خبره نه وي که ډېر قیس قطارونه خبره شوه نو ته بې ښځې او هغه به دې مېړی بیا دې ورته خدای ټینګ کا نو د دې وجې نه غافلات په ښځو کې صفت دی ساده ښځې خو ته به ورسره ګزاره کوې ښځې په یو دوه څیزونو باندې دوکه کېږي عزتمندو یو دا دی د سینګار په څیزونو دوکه کېږي څومره چې تا ته ښځه پکاري او ته له ماښام له یو ګفټ راوړه بس ښځه تا نه خوشحاله شي دې موریانو نه دا ښځې ولې خوشحالوي مولیان اکثر مولیان له ښځې طلاق نه غواړي خوشحالي ولې مولا یو دا د چل مار دی د ښځې سره چل کوي دا ټولې دنیا چې کوم څه چل نشي کوي مولا هغه سره چل کوي مولا کاپر شی دی نو ځکه مولا ځکه چې ښځه مولا ښځه دا دوکه کوي څنګه چل کوي په یو څه کې مولا سړی غریب لاړ شي چېرته ختم له چا ختم کړی نو څوک له یو مټۍ دانه ورکړي یا نکاح وتړي مټۍ تقسیموي د غریب له چې هغه یو مټۍ دانه ورکړي هغه اخبار کې یا کاغذ کې راټوله کړي بس جب کې واچي ځان سره او بس چې کور ته لاړ شي ښځه هله مې مټۍ راوړې ده په پردي مټۍ باندې ښځه دوکه کړي دا ښه صفت دی دې ته هدیه ویلی کېږي دې ته دا ویلی کېږي ښه والی ویلی کېږي ښځه په دې باندې کېږي هغه ګوري که نه چې ګوره مولوي صاحب دا خو د الوا شوقین هم دی دا خو الواخور هم دی او د دې باوجود دته یو مټۍ میلاو شوله او دا یې ماله پټه راوړې ده نو د ده په دې زړه به څه تېر شوي ځکه مولا چېرته خوږې ته صبر کولی شي نو د دې وایي او دا یو مټۍ هم ماله راوړې ده نو دا مانه قربان کېږي حالانکې مولا هلته ښه په الوا ځان موړ کړی خو به یو دانې کور ته راوړي په هغې باندې پوره ښځه کړي د ښځه په دې ګفټ باندې خوشحالي دې وجې نه تاسو وګورئ په جنت کې به الله ښځو له کپړې ډېرې ورکوي سینګار سامان به وله ډېر ورکوي سړو د پام وي چې اویا کپړې به اچولي او د جنت ښځې به په یک وخت اویا جوړې اچولي خو هغه به د نور کپړې هغه به وزن نه لري هغه وزن نه لري نو هغوی له الله کپړې ډېر ورکوي د حسن او د دې څیزونو نه
دغه کیږي متاثر کیږي نو میک اپ ولا راوړی ځکه چې بعضی بلاګانی هغه د سړی کتیم نشي نو د میک اپ باندې بلک شان د کتو دغه بمشي نو په دې باندې اگرن پټیږي یو الګ لا چرته واده کړو مور او پلار غجنی ډیره بدرنګ او په هغه شپه میک اپ کړو نو چې سار را پاسې دو نو یو خزه وجاروي ماروي والا نو هغه میک اپ مخلاص انځلو مونږ او داس لپاره به انځلو نو شي کوي امور ته یا خزه څنګه لاړه په پیره شپه باندې لاړه دا څنګه کارونه کوي بچی څنګه چل دی لیونه شي که څنګه په پیره شپه ویل نه څه شو غناوي ویل دغه جارو چې ویم دغه د کنه هغه یو بل شان وا میک اپ لګولې او زه مخ وینځلو دغه شی دی نو د دې وجه نه عزتمندو بهر حال اسی زمون خلکو تخپلی خزي بدرنګ کاری دویم خزه په صدوق کی الله غافل پیدا کړي ساده پیدا کړي خزه په صفت دوک کی لک شان صفت یو کا ماشاءالله استاد تور سترګي سم سمندر دی زما پکې خو پوت زړه کیږي په دا ته راغو پکې کا پکې بنو دخنه نه سغار استاد زلفي خصم دغه دی زنګل دی او دا خسته د ګلاب چې کوم دی دا سانګي دی او ماشاءالله دا سګي او استاد تقو د تیتر پشان دی او دا چې کوم دی خو چې د الفاظ ګډ وډونه نور بل ځان لغم کتلې ما یو ځل بیان کړو چې د خزو صفت کوي دا څنګه جوانان ناشتي نو ځکه مې ته خندا خبرې کړې عزتمند زموږ دین کې حسشته نو ما دا ویلو چې د خزي صفت کې نو په دې دوکه کېږي نو بل اوس به چینه او یو الګ به ټیک ټاک جوړ کړی وای مولوی صاحب د خدای کور روان کی وای دا صفت وای دا خبره کړې و چې خزي په صفت باندې د دوکه کېږي وای مونږ چې ته د خزي صفاتو کو زه خو خزي صفت نه کوم او یو سړی چې ته دا شوریدلی خلاره یو ورځ د خزي صفاتو کو سالنه پوښ کړی ورځ د مولوی صاحب دا قاعده پکې اپلای کوم چې څنګه خزه خوشحالي کنه ماشاءالله کوم ترکاری دی پخ کړی دا کوم خوشبو دا او کوم مزیدار مرغن سالن دی پخ کړی دی چې دا یو کتو اخځو بس سندل راواغزو د مخ کې ورځونه زیات وغرابول هغه ورته چې دا سکی ولدا مولا خو ډیر دروغجنو او زه خو ډیر بلانجه واړه ولا ما دا څنګه بولاو دا خو بلانجه واړه هغه ته پوسو کو چې ولې دی والم مولوی سی ویل چې خزي صفت کا استاد سالن صفت مې وکړه ترکاری صفت مې وکړه ویل نه دا ترکاری د گاونډینو د کور نه راغلی دا او تی صفت کې نو تا کې چل دی زمانه ترکاری دا کله صفت کړي نو چې کله د خزي صفت کې نو مخ کې پورا کار نظر خبرو به صفت کوا دا چې نور زیات وال پی وګوري او کار د تجور شي نو بهر حال عزتمندو دومره اسانه سره الله پیدا کړي خزه په یو خبره باندې دوکه کی لک په خندا باندې انسان دوکه کی دا الکان خو ډیر رواني کړ او دی خو چالبازي دوکبازي الکانو فلمونه کتلی ډرامې کتلی او دا چلونه کړي نو د دې وجې نه عزتمندو لک شان خزي تم خل چینګوا پردو خزي خو چې بار ویني دومره چینګ شي چې به واپس را باندې خل دي نه را باندې کور پورې د خل وازه نیولي نو د دې